بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة تکاثر شروع ابتدا کی منگویلو سورت کے تزہید فی دنیا دے دنیا نا بے رغبتی ذکر کئی ورپسې تخویف ذکر کئی قیامت را روان دے داغه د پاره تیاری پکار دا ناول کې وی الهاکم التکاثر تاسو غفلت کې اچولی ای غافل کړی ای د قیامت نا مخکې د قاری تذکرہ شی و قیامتو نو دلته وی الهاکم التکاثر زیات والی د مالونو تاسو غفلت کې اچول یې د قیامت نه د قیامت سوچ او فکر تاسو پرونو کې نشتی دارنګه د مانځنم په غفلت کې اچول یې مال او دولت پر روان یې د مانځه خیال ونشتی دارنګه د دین د نور او اعمالو د قران کریم د ذکر کولو دا ټول څومره جدي د دین کارونه دی پای کې خلق غفلت شروع کړل ولې د مال زیاتولو د پاره حتی زرتم المقابر تر مرګ پورې تاسو دا کارونه وکړو مرګ پورې دغه غفلت ته دغه تکاثر ده زبازي خبرې پکې نور شوي وي مرګ پورې یاد مال دولت دمرا په سر باندې راغستی ای چې حلال او حرام نه ګورئ شرک پکې نه ګورئ او بس زئی کله مخبرو ته زئی او د باباګانو نه غواړي کله د یو نه او کله د بل نه حلال او حرام نه ګورئ خو بس راجم کوي تر مرګ پورې شو دارنګي تکاثر دے یو بلبانے فخر دے تکبر دے لوی دا آغا پا یو بلبانی کوئی تردے پوری چی پا مقبرو کی قبرونو کی هم دا کسب شروع کو یوی زمانگا قبر خدے بلوی زمان دم نکاغ قبر خدے آمی سنگا سمرا خرچی می بکر لی دا ټول خرچی دا ټول ایسی آغا دا شریعت دا قرآن و دا سنت خلاف کی استعمالی گی نو وسوی کلا چریدا سیندا پکار غفلت نه ده پکار سوف تعلمون زر دجی تاسو پتو لگی زر روان ده مرګ روان ده سترګي اوپټ شو نو پتو لگی په برزخ کې په قبر کې ثم کلا سوف تعلمون بیا وی او دا غفلت نه ده پکار تکاثر نه ده پکار سوف تعلمون زر دجی تاسو پتو لگی په قیامت کې قبر کې به تم پتو لګي برزخ کې به پتو لګي بیا به قیامت کې هم پتو لګي وسدتا منګه خبر وکړه تاسو په خبره باندې وګنه غروي ورست به بیا ارمان او افسوس کوي خو وخت بتلای کلا سوف تعلمون غفلت نه ده پکار د زرد جی پو بشي تاسو په برزخ کې کله چې ساوزی بل عالم شروع شي برزخ شروع شي برزخ کې اخواتا بیا ارس کیږي هغه د برزخ پل معاملات دي هغه کې د لیدلوم کولې شي او لیدلوم کولې شي د هغه برزخ په حدود کې دنه توې چې زما خبره دی واوري ما دی ویني زما تعاون دیو کی زما سرا امداد دیو کی زما دشمن دی تبا کی نو دانشی کولای
الدګي هغه تل بل عالم ته تل بل عالم کې هغه سچې دي کی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه یو صحابي وی چې هغه کله د مرګ وخت نږدې شو ناخ کسانو وتوي ناس تو خلکو چې تبا لاړ شي د پیغمبر سره به میلاو شي نو زمونږه سلام به وتوي ولې اخواته بیا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت کې نام راځي چې کله د ارواح لاړ شي یو علیین ته لاړ شي بل چې دین هغه سجین ته ځي نو علیین ته چې لاړ شي ناغه نور ارواح ورپسې راجم شي تپوس تی کوي ته د دنیا نه راغله د دنیا حالات سو ولې هغه ته د دنیا حالات نه دي معلوم هغه نه دي خبر ناغه ته حالات وای پلان کې څنګه ویا خو زمانه مخ کې راغله وای ښا چې راغله نو دا خو دلته نه راغله خو هغه بل ځای ته وتلې نو سجین ته وتلې ناغه باندې د اظهار د افسوس کی نو دا علیین والا نیکان خلق دی نیک ارواح التکی د نیکانو داغی دیو بل سره ملاقاتومی التکی خبر اتریمی حدیث کې راتلو د شهیدانو د ارواح مبارکی چاغه په جنت کې ګرځي راګرځي سریږي او بیا راضی د عرش نه لاندې چې کومه څنګهګان دي پاغي کیږي نو دا جنت تزي او دغه ځای ته راضي الله رب العزت اخوا داغه نه خبر ده څنګه داغي حالات څنګه دي کیفیت څنګه دي بدن ما داغي اثري د خوشحالي یا قبل شانی جو د خفغان اثر په بدن باندې کی نو که رحمت ته انعامات تی جاغم دوالو ته ملاویږي او که عذاب دے جاغم دوالو ته ملاویږي کلا سوف تعلمون زرد چې تاسو ته پته ولګي غفلت نه پکار زرد چې تاسو ته پته ولګي په برزخ کې ثم کلا سوف تعلمون بیا غفلت نه پکار زرد چې تاسو پته ولګي قیامت کې قیامت را روان دي وای کل ما هو آت فهو قریب وای کم شی چې را رواني ناغه نږدې دي من وتم دې نه روان یو پسې قیامت رو رو را نږدې کیږي کلا لو تعلمون علم اليقین کچره یقینا کلا بمانه حق وای لو تعلمون علم اليقین کچره تاسو پوی دې په علم یقیني سره په حقیقت د دنیا که دنیا حقیقت تاسو ته معلوم وای نو داغه جزاء و داغه مخ کې دا الهاکم التکاثر نو لما الهاکم التکاثر کچره تاسو ته پته ک تاسو پوی دې په علم یقیني سره په حقیقت د دنیا باندې نو تاسو به تکاثر نه وکړي تاسو به تکاثر غفلت کې نه ویا چولی لا ترون الجحیم خامخاب ویني تاسو جهنم لرا ثم لا ترونها عین الیقین بیا ویني تاسو دې لرا په علم په عین الیقین سره سترګو یقیني سره به ویني ال دغه چې کله د دنیا نه سره لاړ دنیا نه لاړ نو ال دغه دو زیونه دي یا جنت ته یا جهنم ده نو جنت هغه بم اولی دی شي جهنم ده نو هغه بم لیدل کیږي سوچ د کمی یوي زه مستحقی هغه زه ته بزی او هغه حالات بګوره و اینی با نو دنیا کې ترغیب ورکې دې خبره تا چې تاسو خبره ومرئ ایمان راوړئ عمل صالح وکئ دا الله او د رسول دا الله حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې پورا کړئ نال دغه بیا تاسو د لپاره خوشحالي او کداغه سونه شوا نو بیا بال دغه همیشه د لپاره خفغان دی نو دلته بیا تذکرہ دا غدا لا ترون الجحیم خامغاب ویني تاسو جهنم لرا جهنم به ویني چې کلا تاسو دلته غفلت کړل د ایمان نه یو غفلت کړل
د اعمال صالحون یو غفلت کړل د دین نه غفلت ته قیامت یو نه منله نو چې کله یو سړی قیامت نه منو نو بیا خدای لال تباشو نل ترون الجحیم خامخا تاسو به ویني جهنم لرا مخکې وی لو تعلمون علم الیقین کچره تاسو ته پته وای د علم یقیني سره د حال د دنیا حقیقت د دنیا نو تاسو به غفلت نه وای کړي تاسو به مخکیواله کړي وای نیکو اعمال ته لیکن تاسو حقیقت د دنیا نه معلوم سوچ پیسړې نه کوي دلته یو معمولی سوچ پکار دی کله چې یو سړی د دنیا کې څومره خیسته سيزونه دي کدایني نو ډېر خیسته دي ډېر خوندور دي سړی سترګې په خوشحاليږي زړه په خوشحاليږي لیکن چې کله یو سړی یو شی اخري او د مړی نه کته شي بیا هغه رستو د لیدو قابل نه وي سړی بیا وته وګوري بیا د لیدو قابل نه دی الله وی دا دنیا ده نو کله الله رب العزت د دنیا مثال پیش کړي وای باران الله راووري داغه په ځبانه الله ګن فسنه راو خېږي نو ته چې ګوره نهار سو شنش نشي سورزه دغه شینکې فصل راو خېږي او بیا پوښ شي او بیا زیړ شي او بیا زری شي ختم شي دا دنیا ونو دنیا کې اول کې سړی پیدا شو ورپسې د لوی دو سواني ته ورسید نو ورپسې په رو زوال بیا راته رو زړې دو لاړ جو اخر ته ورسید مړ شو ابر دغه سي دنیا کې عمر څومره نه او یا کالا او شپېتا یا کالا د عام طور باندې ژوندۍ دا ژوند دی روانه ده کله چې شپېتو کال ته سړی ورسی هغه ته ډېر کم خلک بداسي چې هغه په خپل طاقت کې کار وکولای شي نور هغه ته د شپېتو کال نه چې هغه شي نال د کې حکومت هم وایي دا د ریټایر کوي نور کار نه دی ښه د ذهن وس هغه شان کار نشي کولای کم چې په ځوانۍ کې کولای شو په عمر کې کولای شو دل وس آرام پکار دی دل وس د قبر او د قیامت تیاری پکار ده وز د دنیا د کار نه نور ځان یو طرف تکغه نو لو تعلمون علم الیقین کچری تاسو په دې په علم یقیني سره حقیقت د دنیا باندې نو تاسو به تکاسر نه کړل ترون الجحیم یو وخت روان دي چې خامخا ویني تاسو جهنم لرا ثم لا ترونها عین الیقین بیا خامخا ویني تاسو دې لرا په یقیني سترګو باندې عین الیقین باندې به وګورئ ثم لا تسالون یومئذ عن النعیم بیا به خامخا تاسو کولای کیږي تاسو نه په دغه ورځ باندې د نعمتونو بارکه نعمتونو بارکه بس تاسو نه تاسو کولای کیږي نعمتونه دي ګڼ نعمتونه دي دنیا کې کو ګوره نو هر نعمت شکریا هغه دا کول پکار دي نو تاسو مر کړلی الله تعالی سترګې درکړلی وګونه درکړلی لاس خپې درکړلی اندامونه برابر درکړلی تا د دې څه شکریا ادا کړل دانګه دنیا یې دل درکړل نو داغه تاسو شکریا ادا کړل دانګه الله رب العزت تا د دنیا کې ډېر نعمتونه را لګلې او تا دې ځان بے پروا کړل ښا یو الله رب العزت د تعالی چې انعام درکړل ناغه د ایمان دولت ته هغه د ټولو نغړته دې باره کې په تپوس کی کنه الله رب العزت دغه ایمان سره تا دا قران کریم را لګل نو قران کریم په نعمتونو کې غټ نعمت ته نو تا دې څه قدر کړل دې نعمت کوم شکریا ادا کړل قران کریمو دی باندې ایمان خو مسلمان لري هر یو مسلمان پی لري د دې د ایمان نرستو سلور حقونه نور دي د دې الفاظ د کولی د دې معنی د کولی مقصد د کولی د دې لاندې ژوند ته روللی او بل دا قران کریم بیا نور تر رسوللی دا سلور پینځو تقاضی دي د قران کریم زمنګنا دا د قران کریم په موږ باندې لازم او فرض شیدونه دي د دې تا کم یو کړلی نو تاسو به کولای کیږي سبا قیامت کې ثم لا تسالون یومئذ عن النعیم نو بیا به خامخا تاسو کولای کیږي تاسو نه په دغه ورځ باندې د نعمتونو مبارکي
نعمتونه هغه لګ دی او کډیر دی، هغه دنیوي دی هغه اخروی دی. دنیا کې تابعه کم نعمتونه شوی دي د آخرت د پاره شي دي. الله تعالی ایمان درکړل، الله تعالی طاقت درکو، راي وسته منزل را وسته، الله تعالی وسته قران کریم ته کې نه ولې دا الله غټ نعمت او تابانه د دې شکریا ادا کول پکار دي. ایمان دې نو ایمان دا منګه په خپل طاقت باندې په خپل مرزي باندې نه راوړې، دا د الله پیر زمونه او موږ باندې چې موږ ته را نصیب کړل. دلته موږ چې راغلیو جمعات ته درس تناسیو منزل راغلیو نو دا هم د الله رب العزت خصوصي پیر زمونه په ما او تا باندې دا کني ډېر خلک داسې دي چې خار او موډ وي، خاصي حاتمان وي، خام بالکل وزګار وي، لیکن هغه موز بوت داسې غټ پیټ ښکاری نه برازي جمعات ته نه راځي. ولې د نور منظور کې چې د جمعې مانځه کې چې ګوره نو جمعې مانځه کې ټول جمعات ډکیږي او په دې نور منظورو کې کسان لګي. ولې دا الله رب العزت پیر زمانه دا چا باندې کوي نو دا ما ته شکریا ادا کو زکه وی لا حول ولا قوت الا بالله، دا یو غټه خزانه ده د الله رب العزت د طرفنا، دا بسړی وی لا حول ولا قوت الا بالله. سورت ختم شو. سورت کې یو تزهید فی دنیاو دویم پکې درې پیرې وی کلا کلا کلا، بلې پکې وی د علم درې قسمونه ذکر کړه چې هغه علم الیقین دی او عین الیقین دی او حق الیقین دی. آخر کې نعمت قرآن کریم طویلی قرآن کریم په باره کې تپوس بکیږي. الهاکم التکاثر غفلت کیا چولی تاسو جمع کولونو د مالونو زیاتوالی د مالونو حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو زیارتونه د قبرونو مکرو د دې لپاره یا تر مرګ پورې. کلا سوف تعلمون غفلت نه پکار زردا چې تاسو پته ولګي په قبر کې قیامت په برزخ کې ثم کلا سوف تعلمون بیا دا غفلت نه پکار زردا چې تاسو پته ولګي په قیامت کې کلا لو تعلمون علم اليقین یقینا کچری تاسو پوی دې په علم یقیني سره حقیقت د دنیا نو تاسو به تکاثر نه وکړي لترون الجحیم خامقا وبینی تاسو جهنم لرا ثم لترونها عین الیقین بیا خامقا وبینی تاسو دې لرا پعین یقینی سره سترګو یقیني سره ثم لتسالون یومئذ عن النعیم بیا خامقا تاسو کولای کی تاسو نه په د ورځ باندې نعمتونو مبارکي. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق